غيت خجزنا ملامو وخامين النوي لقامين واي آمين. درود شريف واي شلا مشاهد صل على سيدنا محمد وآله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا سبحان الله. أميننا صادقا مصدقا هاشميا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. أما في الحديث وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شريف اللهم صل على سيدنا محمد. صدر محفل پیکر علم و عمل عالم بی بدل جناب حضرت العلامہ و مولانا حافظ گلسید صاحب دامت برکاتہم
د جماعت خطیب و پیش امام صاحب سره سره په محفل او مجلس کې ناستو جیدو علماء کرامو حفاظ عظامو حجاج کرامو د عزت او د احترام لایقو مشرانو د شفقت او د دعاګانو قابلو کشرانو د ارحم الراحمین خدای بندگانانو د رحمت للعالمین غیرتی و وفادار پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتیانو عاشقانو د گرد و نواع علاقونا د ثواب په نیت باندې راغلو یارانو دوستانو او د حیا په دایره کې زمانہ ستومیاندو خویاندو د سوات منګوري په لمنه کې د غالبي د علاقې باشندگانو رب قدیر جل جلاله وعم نواله سر زمان پدی فرفتن او غمجن دور کی دسپیری سردوری خندنی غمجنی او بیکور او رزی پا امن کے اساد مسلمانانو دانن چی منگا و تاسی د سیدانو پدی جامعی مسجد کے رجم شیوی زمنگا استاسی دا محفل مبارک دا مجلس مبارک دا اغلو یلا دا رضا دا پارا دا مدنی جانان دا چشمانو اقدسو مبارکو یخولو دا پارا اللہ تبارک و تعالی باند خپل گناہ معاف کولو دا پارا سبحان اللہ او دا نبی علیہ السلام دا امتیانو دا عاشقان زړونو ته د آقا و مولا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت کوزولو د پارا دا محفل مبارک د مدنی جانان عاشقانو ډیر په مینا او ډیر په اخلاص باندې جوړ کړی دي خصوصا زمن گورور جناب مستقیم سے چتاسو سردر تنشتا خستاسو نیدیر رابطہ ماسرا پدی محفل جوڑو لکیوا عموماً دا محلی مشران کشران چاچی پاکی س قسم شرکت کرے دی س قسم تعاونی پاکی دا اللہ دا رضا دا پارا کرے دی تردی پوری سوک ویلو لراغلی دی سوک اوریدلو لراغلی دی سوک خدمت تولار دی اللہ دے دخبل دیدار سرا سرا د مدنی جانان شفاعت کبرا نصیب و کرزی لیکن آمین ہوا ہے مسلمانانو دایا ساتھی دا محافل چی جوڑی دا مجالس چی جوڑی گی دا دید پارا چی دی کہ دا امام الانبیاء علیہ السلام معجزات بیان شی دا پیغمبر علیہ السلام کمالات بیان شی دا ابوی مبارک و اخلاق بیان شی دا ابوی مبارک و سخا او تقوی بیان شی چه دا عاشقان و زرطا دا پیغمبر علیہ السلام تعلیمات ورخکتشی چه اللہ تقوی او دا محبوب مینے اللہ نصیب و گرزی دایا ساتھی الحمدللہ زمانگا استاذ سے دا محافل چی دی کہ آغا پر ربیع الاول شریف کی دی او کہ پر ربیع الثانی شریف کی دی دایا ساتھی
دا د منکراتو نه خالی د منکراتو نه محفوظ محافل څه پکې کېږي تلاوت د قرآن مجید پکې کېږي تاسو وایئ زه نه وایم دا جایز دی که ناجایز دی سبحان الله ټولو اواز رانه کوکړه جایز دی که جائز دے د قرآن مجید تلاوت کول اوریدل دا یا ساتئ که څوک اوري او که نه اوري خو چې په کوم محفل کې د قرآن مجید تلاوت کیږي نو په هغه د الله رحمتونه راولي سبحان الله دویم نمبر کې ورپسې زمونږ ملګرو علماء کرامو ډېره ښایسته نعتخواني وکړه لویه نعتخواني وکړه دا یاد ساتئ الله دې قبول او منظوره کړي د پیغمبر علیه السلام یا د نورو پیغمبرانو صفتونه کول او اوریدل دا عبادت دی سبحان الله دا څه دی عبادت دی بیا قال الله قال الرسول او بیا ورپسې دعا وشي اوس بعضې ملګري وایي چې دا صحابه کرامو کړی دی ولې نه دی کړی صحابه کرامو تلاوت کړی دی که نه دی کړی اواز رانه کوي ستاسو د قسمي که نی کړی نو بیا سبحان الله او که نه څه سینجي خو مو پرې نه لګي تیل خو مو پرې نه لګي لږ خو اواز راکوئ که نه هغه زه کله کله یو خبره کوم یو لارې ته یو زمری راوتی څه راوتي دغسې لږ جواب راکوئ 200 میله مزل مې وایي زمری په لارې کې ناست و په هغه لارې به څوک نه تلل نو مخکې خو دا ټوپکې نه وي مشینې نه وي د غشو د لیندو د مچوغنو کار په هغې زمری مړ کېدو نه په لارې کې پروت و نه داسې خلک تلی شول او نه داسې نو دا یا ساتئ بعضې خلک دا متل کوي څوک چې د الله نه ویریږي تمام مخلوق بیا د هغه نه یریږي یو ولی الله د خدای لارې ته راووته چې ویې کته زمری پروت دی شاړ دی هغه کلي څوک نه ځي دا ولی الله د خدای ورته وایي زمریه دا لاره تا شاړه کړي د ظالمه خدای به دې په خپل عذاب که کړي چاته سمه وایه ماشومان مدرسو ته ځي سکولونو ته ځي بس بیا وایي زه هېڅ چاته څه نه وایم ماشومان به راتله چا به ترېنه برېت راښکه او چا به ترې ږیره راښکه دا زمري نه ږیره برېت وویسته هغه بوزک قسم به د پس راغه ورته وایي زمري ولې ستا په یو طرف ته برېتونه هم نشته او ږیره دې نشته وایي چې دا رانه ماشومانان راوویسته ته وایې چاته غږ مه کوه چې غږ نه کوم دا مې حال دی وایي نه نه یو پش خو کوه که نه څه کوه تاسو هم دومره غلي مه کښېنئ یو غم خو کوئ که نه چې الله درله اجر درکړي چې ما ته پته لګي چې قبرستان کې نیم لګي جومات کې لګي نو دا یاد ساتئ مسلمانانو صحابه کرامو تلاوت نه دی کړی کړی دی چې کړی دی بس دغه دلیل شو نعتخواني د نبي علیه السلام بیبیانو مبارکانو هغوی د نبي علیه السلام نعتونه لیکلي بیا درته د هغوی څو شعرونه وایم که خیري که مکمله وشو د نبي علیه السلام 160 نعتخوانان شاعران چې هغوی به د پیغمبر علیه السلام صفتونه بیانول خو فرق دا دی چې هغوی به عربۍ کې ویل او مونږ یې پښتو کې وایو مونږ په عربۍ باندې نه پوهېږو ګورې ځکه تاسو ته اوس وایم چې هغوی به ویل خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء یو تن سبحان الله مطلب دا سلطنان پې باندې پوه شو او که درته داسې ووایم چې خدای یې مه ګڼه بېشکه چې بنده دی
نور کل واړه صفات دي په اختیار باندې پوه شوي سبحان الله نو ناخواني به هم هغې کوله مسلې به هم هغې بیانولې او دا یاد ساتئ هغې به 24 ګنټې د نبي علیه السلام په صفتونو کې ناست چې دوه تنه به کېناستل هم به یې د نبي علیه السلام صفتونه کول که زنانه به کېناستې هم به یې د پیغمبر علیه السلام صفتونه کول که کور کې به مور پلار ماشومانانو بچو سره کېناستل هم به یې ورته د امام الانبیاء علیه التحیة والثناء مبارک صفتونه بیانول سبحان الله راځئ وګورئ پیغمبر علیہ السلام مبارک یو ورځ جمعات ته راغی سرور کونین تاجدار حرم محمد رسول اللہ جمعات مبارک ته راغو چې په مسجد او جمعات کې وکتل د مدني جانان عاشقان ناسي یو صحابي ورته وایي صحابه کرامو تاسو ته پته ده الله ابراهیم علیه السلام ته خپل خلیل ویلی دی هغه خلیل الله دی هغه خلیل الله هغه دویم ورته وایي ستا خبره ټیک ده خو موسی علیه السلام ته کلیم الله ویلی دی دریم صحابي ورته وایي ستاسو خبرې م ټیک دي عیسی علیه السلام ته روح الله ویلی دی او آدم علیه السلام ته صفی الله ویلی دی پیغمبر علیہ السلام مبارک راغلے دے د جمعات دروازی سر ولاړ دے چې زما دا مقتدیان زما دا موریدان زما دا عاشقان صحابه کرام په کومې خبرې باس کوي امام که خپلو مقتدیانو ته په دې نیت ودرېږي چې زما دا مقتدیان په کومې خبرې باس کوي نو دا په وکسارنې کې نه راځي مور پلار که بچو ته ودرېږي چې زما دا بچي څه خبرې کوي نو دا په وکسارنې کې نه راځي پیر و مرشد که موریدانو ته ودرېږي دا کتابونه وایي په وکسارنې کې نه راځي چې زما دا موریدان د دین څه خبرې کوي او که نه کوي الله دې موږ او تاسې ټول دیندار آمین پیغمبر علیہ السلام مبارک میں د دوی خبرې واورېدې راننوتو جناب رسول الله مې ورته وی صحابه کرامو فقال سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى روحه وهو كذلك وآدم صفي الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب الله صحابه کرام متویس تاسو خبرې مې وولي تاسو چې کومې خبرې کولې چې ابراهیم علیه السلام خلیل الله دی وهو كذلك دا خبره حق ده سچ ده رښتیا ده هغه د الله خلیل دی موسی علیہ السلام کلیم اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نے آدم علیہ السلام صفی اللہ نے خو صحابہ کرام زمان شان خبر یہی
خبردار شئ وورئ زد اللہ حبیب یم زد اللہ دوست یم سبحان اللہ ز حبیب اللہ یم ز سیما حبیب اللہ سبحان اللہ پدی خبری ز فخر نکم دا دا فخر دا وجه نوائی یو حدیث کے رازی مبارک فرمائی چه دا قیامت پوریز بدا ٹول پیغمبران زما دا جنگی مبارک اعلان دی ولائی ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آدم علیہ السلام داوی زد فخر دا وجه نوائیم قربان یا رسول اللہ دا خود فخر خبر دا دا خود خوشحالی خبر دا پدی خو فخر پکار دے علماء کرام وی چی نبی علیہ السلام دی خبری تے اشارہ کئی چی زب پی فخر نکوم فخر با اغسو کئی چی زمان دا جنگی مبارک اعلان دی ولا سبحان اللہ فخر با اغسو کئی چی دا رحمت للعالمین دا جنگی اعلان دی ولائی مثال داسی کتاب ورکی لکمم لوس وزیر اعظم سے دروٹی دعوت راکی نمم بو خوشحالی و کاغا بو خوشحالی ماشاءاللہ پدی خبر کو کوئی سوک بو خوشحالی خوشحال بو یو خسن بو خوشحالی واسکٹ بشات نفریدو بس مخ کے بیدی دا خوشحالی ندومنا وزیر اعظم سے براتویلی نی ڈوڑی لرا شداولی دومرا خوشحالے پکار دے چی اغم خوشحالے وی ننا اغل خوشحالی دل ندی پکار وی زمان غنطی خوشی اغل دیر دی خدا اغل غنطی احتدار مالا بل نشتا دی دا سے دکر زمان غنطی اگی وزیر اعظم سے بل دیر دی خدا وزیر اعظم سے غنطی سرے منگل بل نشتا چه منگل دعوت را کی دایا ساتے مدنی جانان رئی زمان دا جنڈی لاندی ادری دن کی بڑیر وی خدا سے بلا جنڈ بنی چه خلق تلاندی ادری دا سے بلا جنڈ بدا چاوی آواز رانن اللہ نے تلاندی زمانگم ادری دل نصیب دایا ساتے مسلمانانو آدم علیہ السلام ویز صفی اللہ قربان صفی اللہ چاہتا وائی دا خبر زل بار بار کو مالا دیر اخمند و مزارا گئی قربان صفی اللہ چاہتا وائی آدم علیہ السلام وی صفی اللہ اغا چاہتا وائی وعلم آدم الاسماء صفی اللہ اغچا توائی چے اللہ ورطا طول سیزن نمون خود لدی مدنی جانان میں ویز حبیب اللہ ایمان قربان حبیب اللہ چاہتا وائی وی حبیب اللہ اغچا توائی الرحمن علم القرآن چاہتا وی چی اللہ چاہتا قرآن خود لے دے نو آدم علیہ السلام دای خود دی چی دا پی لیدا دا چانک دے دا جرمنے دے دا دنیا دا سیزن نمونے ورط خود دی مدنی جانان بیوی ماتا اللہ قرآن خود لے دے سبحان اللہ ماتا اللہ قرآن خود لے دے او بلدان چی آدم علیہ السلام دے سیزن نمون خود دی چی دانور دے داس پوگ میدا مدنی جانان ویزیدی سیزن تا خود لے ما چه این ورا اسپوگ میدا
زکا خو می زړه دې نه صبرېږي نه زکا خو می زړه دې نه صبرېږي نه د چا چې مدني جانان سره مینه وي نو په اخلاص ووایي زکا خو می زړه دې نه صبرېږي نه یار ته مې دا ټول خلق رسېږي نه زکا خو می زړه دې نه صبرېږي نه وایو زکا خو می زړه دې نه صبرېږي نه تاسو یقین وکئ د خدای په فضل زی ظالم ویلی شمه خو تاسو زکه ځان سره یوځای کوم چې تاسو هم راسره ووایئ چې د قیامت په ورځ د حضور د ناتخوانانو په صف کې ولاړ یئ یا ته مې دا ټول خلق رسېږي زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایي یار که مې نقاب د مخ نه لرې کړو یار که مې نقاب د مخ نه لرې کړو یار که مې نقاب د مخ نه لرې کړو و بیا بنور سپوږمۍ اډو راخیږي نه سبحان الله بنور سپوږمۍ اډو راخیږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایو زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایي وګورئ بلال چې جنن ولیدو وګورئ بلال چې جنن ولیدو وګورئ بلال چې جنن ولیدو وسوځي په انګار خو رستو کېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایو زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه یار ته مې دا ټول خلق رسېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایي عذاب دې د توحید نه مولا خاوري سبحان الله عذاب دې د توحید نه مولا خاوري خو ناتم وایي خوله خو دې خوږېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه یا ته مې دا ټول خلق رسېږي نه سبحان الله زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایي ګران مې جلوګر زرا زرا کې دی ګران مې جلوګر زرا زرا کې دی ګران مې جلوګر زرا زرا کې دی وایي څوک ماته ته چې ښکارېږي نه سبحان څوک ماته ته چې ښکارېږي نه زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه وایو زکه خو مې زړه دې نه صبرېږي نه مسلمانانو دا یاد ساتئ موږ د مدني جانان دا صفتونه زکه عاشقانو ته بیانوو مفتی مولانا محمد امین مرحوم سیب لیکلی دی وی پینځه تنانو په سفر باندې روانو
سوتنا پنځه یو هندو دے بل یهودی دے دریم عیسائی دے سلورم او پنځم دو مسلمانان دی ما ته توجه وکړه هغه پنځه واړه تنان وی چې راځئ انسانانو پنځه واړه انسانان یو پلار او نیکه یو دی یو د آدم علیہ السلام نه پیدا یو دینونه جدا جدا دي دا ولی راځئ که د چا دین حق وي او سچ وي ټول باغ پسې شو ړومبی د هندو نه تپوس کوي هندو آیا تا په دې هندوتوب کې څه لیدلي دي چې ځان دې شرمولی دی ځان دې دا ولې دومره کلک ولاړې په دې هندوتوب دا دې کې څه لیدلي هغه هندو ورته وایي زه په هنومان باندې ځکه مین یم چې الله ورله دومره طاقت ورکړی دی چې دوه منه اوسپنه ونیسي نو څوک یې ترې خلاصولی نشي څوک یې ترې ویشتلی نشي دوه منه اوسپنه د سر د پاسه اوچته یو کېږي ورته وایي ظالمه تا په دې باندې دومره زندګي تېره کړه یهودي ورپورې وخاندېدلو یهودي ته وایي وښایه ستاسو پیغمبر کې څه کمال دی هغه یهودي ورته وایي زموږ پیغمبر له الله دومره کمال ورکړی و چې یو ورځ ورله خپل قوم راغی ورته وایي قربان د اوبو ضرورت دی وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا رب کریم فرمائی چې موسی علیہ السلام د قوم د پاره اوبه غوښتي موږ ورته ویلې په دې امسا دې دا کاڼې ووهه چې امسا یې راپورته کړه او کاڼي له یې راواچوله رب کریم وایي په یو ګوزار دې نه 12 چینې روانې شوې عیسائی په خندا شي عیسائی ته یې مخ راواړولو تو خای کنه ستاسو پیغمبر له الله څه کمال ورکړی دی مسلمانانو عیسائی ورته وی وظالمه زموږ پیغمبر له الله دومره کمال ورکړی دی چې په قبر ته ودرېدلو او هغه مړي ته به یې ویلې قم بإذن الله هغه مړی به د قبر نه پاڅېدو خبرې به یې کولې څلورم نمبر هغه مسلمان ته وایي مسلمانه ته ووایه که نه ستاسو پیغمبر مبارک کې څه کمال دی دغه مسلمان شرمېدلی ورته وایي وای زموږ پیغمبر له خو الله دومره شانم نه دی ورکړی د دیوال نه اخوا ورته پته نه لګي پیغمبر که څه کولی شوې نو د احد په میدان کې به یې ځان بچ کړی و او عیاذم بالله که څه کولی شوې نو حسد کریمې نه خپل نصیب یې بچ کړي و اوس تاسو راته ووایئ دغه هندو
د خپل مشر صفت وکړو که غیبت یې وکړو؟ صفت یې وکړو، درنوالی بیان کړ، هغه کې هم دغه صفت و د خپل مشر صفت یې بیان کړ. یهودي د موسی علیه السلام صفت وکړو که سپکوالی بیان کړو؟ صفت یې بیان کړ. عیسائی د خپل پیغمبر عیسی علیه السلام صفت بیان کړ او دا برک مسلمان نه دی. الله مدې د داسې مسلمانۍ نه وساتي. آمین. و ظالمه ستا نه خو هغه هندوم ښه دی، ستا نه خو هغه یهودي هم ښه شو، هغه عیسایي هم ښه شو چې د خپل پیغمبر صفتونه یې بیان کړل. تا له بل څه نه راتله. هسې که دا څلور تنان وې او دی په دین باندې مشرف کېدې، خو یا به یهودي شوي یا به عیسایان شوي، مسلمانۍ له خو باډو راغلي وو د دغه خنزیر د لاسه. که داسې نه ده وایي به چې ستاسو پیغمبر خو عیاذ بالله د موسی علیه السلام نه یې درجه ښکته ده، د عیسی علیه السلام نه یې درجه عیاذ بالله من ذلک هغوی به ویل چې ښکته ده، نو دا یاد ساتئ هغوی مسلمانۍ له نه راتله، خو دغه پنځم نمبر عاشق رسول ورسره ولاړ. سبحان اگا مسلمان تبا غصی شور دوی ظالم استا بچر تبل پیغمبر وی ستا بچر تبل پیغمبر وی چد دیوالا اخوا ورد پتن لگی زمگ محبوب لخو اللہ دیر لوی شان ورگنے دی محبوب لاللہ کم شان ورگڑے دین وردوائستا ہنومان دومن اسفن پورتا کئی خورات داوایا چی دا اسفن پمزمان تکڑی دو گنان وی نجی پمنس خوی چرتن دما تکڑی وی قسم دے دخمار استرگو دا جانان پیو تکی دمرا کمال او طاقتو د سور لسم سپوک میرا خطی دیوا مدنی جانان ورد دزمکن یو گتو خوزولا اغا سپوک می پا مزبان دی دوزایکا بیا یهودی تا بخراوارون امشران متل کئی ویسل پاپڑ دیل یو لور یو دی مشران تا پتا دکن سل پاپڑ یو لور دا یو مسلمان اس تا دی طولو دیر دی خوچ پدا غزرکی مینہ پردوی اللہ مدی دا محبوب مینہ نسی آمین دا یا ساتے یهودی تا مخراوارون وردوائی یہودی ستاسو پیغمبر مبارک دکانو نو بیستگی دی دا خبر زمن مامون دا اللہ رب ذوالجلال قرآن کی بیان کری دا خو بخو عمومنم دکانو نرابیگی وردوائی اخایکن دا محبوب موجزات وردوی صحابہ کرام راغو او مدنی جانان دوی قربانو بنشد دے سروری کونین مبارک پہ وردوی مال لغنت برауڑیان پپیلے کے لغنت برауڑیان چی جناب رسول اللہ پک اخبر گت مبارک کی خود لیان صحابہ کرام وی مغد یار گتو تکتل وی قسم دے دا جنتی بو بوارے تیراوانی شوی وی درد بار بار وایا خیے پاجار وایا آواز دا یا رسول اللہ کا
لك بمينا واي خبر سبينا دا خبر سبينا ويدرد بربار وايا ويدرد بربار وايا او اواز يا رسول الله زمن قبينا دا خبر سبينا دا خبر سبينا وخبر سبينا دا يدا يا آواز دا محبت آواز دے يدا دا عشاقا معشوق دا منی راز دے پا اللہ گران دے دیر قدر دان دے سبحان اللہ پا اللہ گران دے دیر قدر دان دے اصحابانو بھی ورکڑ خبلا وینا دا خبر سبینا دا خبر سبینا وی خبر سبینا دا خبر سبینا یا اللہ کمی خلی چیرا سر پا مزوائی خدایت دغسر گو خاوندانو دا گمبت حضرا پا مدینی منوری کیو خایا آمچی سوکی پا مینو پا اخلاص را سروائی اللہ اغسر گو دا یار خماری سرگیو خایا وی درد بربار وایا وی درد بربار وایا او آواز یا رسول اللہ زمن گرمینا دا خبر سبینا دا خبر سبینا دا وی خبر سبینا دا خبر سبینا دا وی زمن گخ کولے خوب پیغمبر دے ہر یو کلامی قند و شکر دے ہر یو کلامی قند و شکر دے وی حبیب مخدول لے دے دینا زبان لے دے وی حبیب مخدول لے دے دینا زبان لے دے ارا خبر ایدہ کردن شیرین دا خبر سبینا دا خبر سبینا دا وی درد بربار وایا خیب چار وایا او آواز یا رسول اللہ زمن گرمینا دا خبر سبینا دا خبر سبینا دا وی خبر سبینا دا خبر سبینا دا گلن دیر دیر بھی حسابا گل ڈیر بھی حسابا وی گل دا گلاب دے دک دا ثوابا گل د گلاب دے ڈک د ثوابا گوا کتاب وان جواب گوا کتاب وان جواب ددا سر گل د مدنی جنر مسینا دا خبر سبینا دا خبر سبینا وی درد بربار وایا خیب جار وایا وی درد بربار وایا خیب جار وایا
سپینا دا سبحان اللہ فرمان اللہ تسلیمان دیر گننگار فرمان اللہ تسلیمان دیر گنہگار ودپا حبیبا امت کشمار دپاک حبیبا امت کشمار وی منزل دے گران زمان کلک دے ایمان زمان دشافعت تمازم دنا زمین خبر سبیل خبر سبیل وی طولت بار بار وایا خیر بچار وایا وی طولت بار بار وایا خیر بچار وایا وی طولت بار بار وایا خیر بچار وایا او آواز دا یا رسول اللہ زمر کرمین دا خبر سبیل دا خبر سپینا دا ید یار حرما کی انوار وریگی یار حرما کی انوار وریگی وی مصفا پنزو سائی زرا قبلیگی پپن سوسائے ذرا قبلیگی وی درب احسان دے مخدا جانان دے وی درب احسان دے مخدا جانان دے وی کلی روزائی مدینہ رینا دا خبر سبینا دا خبر سبینا دا وی کلی روزائی مدینہ کی گل مدینہ دا خبر سبینا دا خبر سبینا دا پمینو وی درود بار بار وایا خیر پچار وایا وی درود بار بار وایا خیر پچار وایا آواز یا رسول اللہ زمنگا میرا دا خبر سپینا دا خبر سپینا دا مسلمانانو اغا مسلمان بیا عیسائی تا مخرا وارولو ورطوائی منم ستاسو پیغمبر سر پمڑو خبر کولی عیسیٰ علیہ السلام پاس پل جون کے سلور مڑی دختے پا حکم جون دی کریو سوتا نا سلور مڑی دیکھ یو زنانو دری نارینو کنز الایمان شریف کے اعلیٰ حضرت سے مبارک دی گئی او دا یسا دے چی دا اغوی مبارک و دا کلینک او مریضان باور لدورسی زرگون رتل رو بیڑا کٹ کی پسلور تا نبی کٹ رانی ولیو پوچی دا مبارک کلینک تا براغل دکان تا براغل زیر تا براغل خلوة شریف تا ایسا رب پاسی دو بخبل براوان شو دا دوی مبارک و پیسو دا یا ساتی پیسی داو چه اللہ بدی جوڑ کی خوپما با ایمان راوڑی زرگونو مریضان باور لدور زیرات لو اگر توائی ستاسو پیغمبر مبارک سر مڑو خبری کری دیوی آو اوخای ستاسو محبوب لاللہ سے کمال ورکڑے دی اگر مسلمان ورطوائی وظالمان تزمن د محبوب د شان خبر نہیں پیغمبر علیہ السلام سره داسې سيزونو خبرې کړې دي
چې نه خلوانه جبوانه شونډې وي ستاسو پیغمبر سره خو به مړ خبرې کولې دا مړی د مرګ نه مخکې انسان مدني جانان سره به کاڼو بوټو خبرې کولې ابو جهل یو ریس په لاس کې کاڼي مدني جانان لروړو ورته وایي محبوبه کته د الله په حق په سجنبي ما دوایا چې زما په دې لاس کې سدي جناب رسول الله مې ورته وی زه وایم چې لاس کې دې داسې راوړلې دي او کنه دې لاس کې دې سره وړلې دي دا وایي چې دا د الله نبي او پیغمبر دی ابو جهل ورته وی محبوبه کتا اویل ام ایمان راوړما او کدوی اویل بیا خو پکې څه شک او شبهه نشته دی جناب رسول الله مې د ابو جهل لاس ته اشاره کوي و د ابو جهل په لاس کې ګوت کاڼو چې زه څوک یم د هغه لاس نه اوازونه راپورته شوله کلمه وایي چې لا اله الا الله لکه په مینه وایي لا رسول الله اگر این دو اقرار کو چې دین د جناب رسول الله حق دی یهودی اقرار کو عیسائی اقرار کولو ټول د هغه مسلمان پلاس مسلمانان شولا او دا کلمه ویل چې لا اله تحبون الله اے زما محبوب زما دی بندگانو تتوایا کچری تاسو د الله سره مینه کول غواړي الله سره محبت کول غواړي ورته وایا الله ته رسیدو لار یودا هغه کملار دا ورته وایا ما سره محبت کوي او زما اتباع کوي او محبوب چې ستا اتباع وکا تا سره مینه وکا نو ته خو مې حبیبي ته خو مې دوستي دغه خپلو امتیانو ته دې مو وایا یحببکم الله زما د خاطر بتا سوم د الله دوستان شي زما د خاطر بتا سوم د الله دوستان شي الله به مو په خپل دوستانو کې شمار الله به در سره مینه دا یا ساده دا جمعه د الله کور دی په دې جمعه کې چې کومې لوټې د اودس لپاره پرتې دي د دې جمعه د خاطر الله وی غلوټیم زمای تاسو هغه کور ته وړئ شي دا ولې وی دا د جمعه شي جمعه د چا کور دی دا د الله کور دی
نو د جومات د خاطره دا پلونه او دا درې او دا لوټین د الله شوي نو دک شانت دا یا ساته چې د جومات د خاطره دا لوټین د الله شوي یا ساته مسلمانانو یا حبیب الله دی کته د محبوب دوش وي نو تبم د الله دوش الله مده هغه محبوب سره مینه نصیب کړي آمین تاسو یقین وکړئ محبوب علیہ السلام د ډیر صلایق او قابل دي بعضی ملګري وایي دا صدیق اکبر صاحب نه دی کړی هغه چې څه کړي دي هغه ته کولی شي والله که هغه کار په محبوب علیہ السلام لس صحابه کرام مکی معظمین تاسو ته ویلي لویه واقعه ده خو زه د یو صحابي خبره دا ووري بس بیا انشاءالله یو ملګري راته یو نعت ښودلی دی غوي او دعا کوو خوښ هم ده که پیغمبر علیه السلام لس صحابه کرام مکی معظمې ته واستول کافران په دوکه باندې راغلي وو لس صحابه کرام یې بوتل یو پکې حبیب صاحب هغه چې کله بوتلو په مکې معظمې کې په سلو اوښانو په چا باندې خرڅ هغه ته نواګشتو چې د زمون پلان وجلې دي دا مونږ لرا کوي دا مونږ وجنو دا مونږ شهید کو د هغه پلان د قتل په بدل کې حضرت حبیب سے واګشتو لویه واقعه ده کله چې دا میدان ته راوستو په پانسیګاټ باندې ودرول په دار باندې ودرول کافران را جمع دي سلور طرف د ولاړ دي حضرت سیدنا حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وردوی و حبیب صاحبا یو آواز دل تکی ولگوان یو اعلان دل تکی وکا منگتا بالکل آزاد و خوشی کو دی او یوازې داسې نه خوشې کو انعامم درله درکو کورم درله جوړو بچیم درله راولو حبیب صاحب ورته ویل که میلانو کمان وی دا ووایه چې کاش عیاذم بالله زما په ځای باندې نن جناب رسول الله دلته ولاړ وی حبیب ورته ویل غونډې اخوا شئ بالکل اعلان درته کوم واورئ کافران وی بچي حبیب صاحب اعلان کوي خو چې کله اعلان کولم وی وکافرانو تاسو وایئ چې دا خبره وکړه چې عیاذم بالله زمن پزینن جناب رسول اللہ عیاذم باللہ ولاړوي قسم دې که زمن په خولې باندې دا خبره مرازي چې د یار په مبارک خپې کې د یو ازغې قدر لاړ شي دې ته مینه وایي دې ته سبحان الله دیتا عاشقان وای الله مدد ابوی د عشق په برکت سره معاف حبیب صاحب ته وی اعلان دیونکو شهید کولی پزړه د سارمان شتا بچو له خبر لیږي بیبي له خبر لیږي رونو خويندو له لیږي حضرت سیدنا حبیب صاحب ورته وای بچو سره بمیم کیږي بیبي سره بمیم کیږي رونو خويندو سره بمیم کیږي خو په زړه باندې مې یو ارمان دی سرمان دی په څلور واړه طرف ته مې وکتله دومره څوک نشته چې مدني جانان له مې سلام ورسوي بس زما په زړه دا ارمان دی چې جناب رسول الله له مې څوک سلام ورسوي رب کریم جبریل علیه السلام ته وویلي و جبریل
سلامونه ویلي دي د سار جمع نبی علیہ السلام وکا چې مخ مبارکي صحابه کرامو ته روانو نو په مخ مبارکي اوښکې راغلي قربان یا رسول الله ولې د دې نه مخکې درې ځلې اوچت اواز سره ووي وعليك السلام یا حبیب وعليك السلام یا حبیب ګوري حبیب سے په مکې معظمې کې دی تقریبا 300 کیلومتره مزل دی او نبی علیہ السلام جی 450 سبحان الله 200 میله تینا پاخه جوړي 450 کیلومتر مزل دی نبی علیہ السلام په مدینه منوره کې ناسته حبیب سے بلدی زین جواب ورکی وعلیک السلام یا حبیب دی کی یا راغ کرانه دا چانی کی روانی زور تبلیغ نصاب پاگی کی اگوری که پیدا نشوا یو لاکھ روپی جرمانه سبحان اللہ دا یا ساده دریزلی ورد نبی علیہ السلام وعلیک السلام یا حبیب وعلیک السلام یا حبیب درې کړه سو کړه الله دې زمونږ استاد دنیا او آخرت خشته امين او زمونږ د دیرونو دا محفل مبارک دې الله قبول او منظور کړي ګوري د پیغمبر علیه السلام ذات اقدس سره ومینه ساتي محبت پساتي پدې کې مکامیابی ده د نبی علیه السلام تعلیمات پخپلوي ټیک ده کړه دا اوی اتباع وکوي نو انشاءاللہ د دنیا کامیابی دا مسلمان نن وهل ولی خوري منګه خپل دین ته شاګردي ده غني عمدا مسلمانو چې یو تن برابر یو تن والله العظیم چې دا ټول کله به دې نه یریدو الله دې مسلمان کې هغه تلي جذبه بیا واچي امين هغه تلې روب دې ورله الله بیا راوي او خداوند دې کریم دې د فلسطین د مسلمانانو څومره مسلمانان چې خدای دې ټول حافظ او ناصر شي دا میاشت مبارکه نن تاسو ګورئ 11 دی